الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ورونو د ټول کائنات پیدا کوونکی الله رب العزت دا او په دې کائنات کې په دې مخلوقاتو کې الله رب العزت انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی یعنی په ټولو مخلوقاتو کې الله رب العزت سے عزت ورکړی ټول مخلوقات د انسان لپاره خدمتگار الله رب العزت د انسان لپاره د انسان د خدمت او د انسان د ګټې لپاره د نور مخلوقات الله رب العزت پیدا کړی لیکن انسان په ټولو مخلوقاتو کې سره فهرست ده اشرف المخلوقات انسان ته ویل کیږي دغه انسان سے الله رب العزت پیدا کړی په خپل دست قدرت سره الله رب العزت کامل ذات ده انسان اگر کا الله رب العزت دا پیدا کړی لیکن د نقصاناتو نه ډک د انسان په هر موڑ په هر قدم په هر عمر کې په هر وخت کې په انسان کې نقصانات موجود دي دغه انسان د هدایت لپاره د کامیابی لپاره د انسان د ژوند او د آخرت د بهتري لپاره الله رب العزت سے کامل ذات ده الله رب العزت د انسان لپاره یو قانون یې ځکه چې الله رب العزت خالق د انسان ده او څوک چې خالق یې هغه په خپل مخلوق باندې علم پوره لري چې کوم شی د لپاره د نقصان سبب ده کوم شی د لپاره د ګټې سبب ده کوم شی باندې د نقصان ملاويږي په کوم کار باندې د ګټه ملاويږي نو الله رب العزت په دې باندې عالم ده نو د انسان د زندگی د تیرولو لپاره الله رب العزت د انسان ته یو قانون ورکړی کوم قانون سے الله رب العزت
وذکړی د یخی د ورکوله د انسان ته هغه د انسان لپاره د ګټې ده. لیکن کوم قانون چې انسان د خپل عقل مطابق جوړوي او د الله رب العزت قانون پرېږدي، نو هغه قانون، هغه دستور، هغه لاره چې انسان غوره کړې ده، ځان ته خوښه کړې ده د الله رب العزت د قانون نه ماسوا، هغه نقصانمنه ده. ځکه چې انسان په خپله ناقص ده، انسان په خپله کمزوری ده، انسان عقل دومره سمج او بوج نه لري، دومره هوښیارتوب نه لري چې دی د خپل ځان لپاره هغه لاره جوړه کړي، هغه لارې او هغه قانون دی جوړ کړي چې په قانون باندې دته کامیابي میلاو شي. ځکه الله رب العزت فرمایلی ان الانسان ظلوما جهولا، انسان کې ظلم ده او دی کی جهالت موجود ده، دی په یغو قدرتو دی الله رب العزت باندې نه پیژني. دی چې کوم قانون غدي سبا هغه قانون د ده لپاره د نقصان ذریعه ګرځي. نو الله رب العزت د انسان خالق ته کوم قانون چې الله رب العزت انسان ته یې هغه قانون د انسان لپاره د کامیابی، هغه قانون د انسان لپاره د راحت او د سکون ذریعہ ده. لدې وجه چې الله رب العزت انسان پیدا کړی، په انسان باندې دغه لازم دي چې دغه قانون سره محبت وکړي او هغه قانون په پټو سترګو ومني. داسې لار، داسې قانون، داسې دستور په خپل عقل باندې جوړ نه کړي چې هغه د الله رب العزت د دستور او د قانون او د لارې سره ټکر لري. کچیرې دغسې دستور او داسې قانون انسان د ځان لپاره جوړ کړي، په داسې لار باندې روان شي چې هغه د الله رب العزت د لارې نه چپ قانوني، چپه لارې، نو الله رب العزت په هغه لاره کې انسان ته هلاکت یې ښیي ده او د انسان په هغه کې د دنیا او د آخرت تباهي ده. نو دومره لوی ذات چې انسان یې پیدا کړی ده او بیا د انسان لپاره دستور العمل را لېږلی ده، انسان باندې دغه لازم ده چې د دومره نعمتونه باوجود الله رب العزت په ده باندې نعمتونه کړي دي، الله رب العزت د خپل خالق سره محبت وکړي. انسان باندې دغه ضروري ده چې د خپل رب سره محبت او حقیقی محبت په زړه کې پیدا کړي. انسان باندې دغه فرض ده چې د الله رب العزت سره محبت یو مینه، کوم دستور، کوم قانون چې الله رب العزت انسان ته ورکړی ده په قانون باندې عمل وکړي. کوم کارونه چې الله رب العزت منع فرمایلی ده دغه قانون او دغه دستور نه منیس. دو شیان الله رب العزت په دنیا کې انسان ته ورکولی چې یو مأمورات دي او منهیات دي. یو هغه کارونه دي چې الله رب العزت فرمایلی چې دا کار کوي، دې ته په عربي کې مأمورات یعنی حکم چې په کوم کار باندې سوی ده دغه کار کول په انسان باندې لازم دي. دوم شی منهیات دي چې الله رب العزت انسان منع کړی، دغه کارونه به انسان نه کوي. د دغو دواړو شیانو پیدا کوونکی الله رب العزت، که ګناه د الله رب العزت پیدا کړي، که نیکۍ د الله رب العزت پیدا کړي، لیکن الله رب العزت د نیکۍ او ګناه د دې له وجې پیدا کړي د امتحان لپاره چې د انسان نه امتحان واخلي. بیا الله رب العزت انسان ته لاره ورښولې ده چې د نیکۍ په لار روان شه دغه جنت ته تللی، په دغه باندې د ما رضا میلاویږي، په دغه باندې به تا ته الله رب العزت لوی لوی نعمتونه د آخرت او د دنیا خوشحالیانې درکوي. او هغه لاره چې د شیطان والا لار ده، د ګناه والا لار ده، د خواهشات نفسانیو پوره کولو والا لار ده. دنیا کې خو به عارضي هغه خوشحالي درته نصیب سي، لیکن آخرت کې به د لوی نقصان سره مخامخ سي، د جهنم د عذاب سره به مخامخ سي. نو انسان ته دا پکار دي چې الله رب العزت انسان پیدا کړی دا او باوجود د دې نه چې انسان پیدا کړی دا قانون ور کړی دا نعمتونه الله رب العزت پی کړی دی. انسان ته پکار دا دي چې الله رب العزت د خپل خالق سره محبت وکړي. د آیت کې الله رب العزت دې تذکرہ کړي، ډیر نعمتونه می انسان ته درکړي دي.
الله رب العزت په دې آیت کې فرمایي قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها ورته وایي اے پیغمبره د خلکو ته وایي ان كان آباؤكم کچیر د تاسې پلرونه په دنیا کې چې انسان ته کوم شی خوښي او محبوبي الله رب العزت په دې آیت کې ذکر کړي انسان ته فطرتاً د دغو شیانو سره محبت دي الله رب العزت فرمایلی ان کان آباؤکم کچیر د تاسې پلرونه و ابناؤکم او د تاسې اولادونه و اخوانکم او د تاسې ورونه و ازواجکم او د تاسې بیبیانی و عشیرتکم او د تاسې قوم قبیله و اموال اقترفتموها او هغه مالونه چې تاسې دغه مالونه په ډیر تکلیف سره ګټلې دي خولې دي به یولې ځان دې ګرمي ته ورکړی سفر دې کړی په ځان باندې دې لوږه تنده تېره کړې ده دا مال دې په ډیر تکلیف سره ګټلی وتجارة تخشون کسادها او هغه تجارت چې تا ډیر په مشقت سره ځان ته برابر کړی او ګټلی ده د مال دې جمع کړی او ته ډارېږې د دې وجې نه چې دغه تجارت به مې تباه او برباد سي ومساکنو ترضونها هغه بنگلې هغه ماڼۍ هغه چاردیواریانې هغه کورونه چې تاسې په هغو کې اوسئ احب الیکم تاسې ته محبوبي من الله ورسوله دی الله رب العزت نه او دی الله رب العزت دی پیغمبر ته کچېرې دغه اشیاء پلار ورونه زمن او بیبیانی او مال او تجارت تاسې ته محبوبي دي دې خبرې نه دی الله رب العزت نه تاسې ته زیات محبوبي دی الله رب العزت دی پیغمبر نه تاسې ته زیات محبوبي وجهاد فی سبیل الله او دی الله رب العزت په لاره کې د جهاد نه زیات درته محبوبي دی الله رب العزت دی اعلی کلمت الله نه تاسې ته دغه مال زیات محبوبي الله رب العزت فرمایلی فتربصوا دغه شیان لزان سره وساتئ دغه د بیبیانو سره محبت د اولاد سره محبت د مور پلار سره محبت د ورونو سره محبت د مال او د بنگلې سره محبت هغه محبت چې د الله رب العزت او د پیغمبر په محبت باندې غالب سوي دي زیات سوي دي دغه محبت لزان سره برقرار وساته فتربصوا حتى ياتي الله بامره ترغه وخت پورې چې الله رب العزت حکم تا تراس یعنی د قیامت تر ورځې پورې دغه محبت کوه انسان تو خو د الله رب العزت محبت نه غافل دی الله رب العزت پیغمبر دی محبت نه غافل دی الله رب العزت دین نه غافل دی دغه اشیاء سره محبت کې دی الله رب العزت دین پرېږدي انسان د دغه شیانو سره محبت کوه ترغه وخت پورې ستا ته مرګ راغی دغه شیان په خپل در چې جلاسي بیا و ما ته راځي بیا به مال د تا سره مرګري نه بیا به مور پلار له تا سره مرګري نه بیا به ورونه خاندان له تا سره مرګري نه دغه مال بنګاله به در نه پاتې سي بیا به د ما طرف ته راځي واحد د ما مختبه د بیازي د ریزي او حساب په بیا راکړي چې د تا محبت په دنیا کې لچا سره د ما دین دی په کومه خبره باندې پریخو د ما عبادت دی په کومه خبره باندې په کوم یو کار باندې پریخو هغه کار خونن آخرت ته در سره را نه غي هغه د دنیا محبتونه خو به وفا دي په دنیا کې در نه پات رسول الله رب العزت یا دغه محبت باندې وسه ستر کومه وخت پورې الله رب العزت فرمایي چې د ما حکم در تراس والله لا يهدي القوم الفاسقين او په دې خبره پوسه چې الله رب العزت فاسق فاجر سړی ته عاصي چې الله رب العزت دین نه غافل انسان ته الله رب العزت هدایت نه کی چې په زړه کې محبت ته الله رب العزت نه د الله رب العزت پیغمبر سره محبت کمی لیکن د دنیا مادي شیانو سره د بیبیانو سره د اهل او عیال سره د اولاد او خاندان سره د مال سره او د بنگلې سره د محبت زیاتی
نو الله رب العزت یای د فاسق انسان دا الله رب العزت د فاسق انسان ته هدایت نه کوم انسان ته هدایت ملاو نس الله رب العزت هغه انسان ته جهنم تیار کړی انسان لپاره لازم ده چې الله رب العزت محبت تر ټولو محبتونو لپاسي دنیا سره محبت دغه جرم نه ده اهل او عیال سره محبت دغه جرم نه ده بیبیانو سره محبت د مور بلار سره محبت خاندان سره محبت دغه جرم نه ده لیکن دغه محبت په وخت جرم ګرځي چې الله رب العزت په محبت باندې زیات معلومات به الله رب العزت د محبت او د دنیا د اسباب او د محبت کله کیږي کله چې دغه دوه شیانو ټکر راشي الله رب العزت فرمایي چې ما بنده په دې وخت کې به دغه کار کوي بچیان درته یایي چې بابا دغه کار باندې بیبي درته یایي چې دغه کار باندې خاندان خپکیږي کده دغه کار وکړي الله رب العزت حکم دی عملی کوم خپکیږي سکله دی الله رب العزت دی حکم سره ټکر د خاندان دی بیبي دی اولاد اهل او عیال او د دنیا راغی دغه د دنیا محبت دی پری خو دی الله رب العزت په دین دی عمل وکړي بیبي محبت دی پری خو دی اولاد محبت دی پری خو خاندان خبره دی پری خو ولا عمل دی نکړه دی الله رب العزت دین ته دی وقتل سماته الله رب العزت ته حکم کړی دی زبد الله رب العزت دین عملی کوم ولې الله رب العزت ما ته زندگی را کړی څومره نعمتونه چې په دنیا کې الله رب العزت ما ته را کړی دغه دی الله رب العزت له جانب نه ما ته ملاو شوی دی دغه دی الله رب العزت امتحان په تور باندې ما ته ملاو دی ما نه الله رب العزت په دنیا کې امتحان اخري په آخرت کې به د دې حساب کتاب دی ما نه کیږي دنیا کې که انسان خپکیږي د الله رب العزت دین په وجه بیبي خپکیږي خاندان خپکیږي گاډه یو موټر پاته کیږي بنگله پاته کیږي دا د پاته شو الله رب العزت خپنس دې ته بیا محبت دی الله رب العزت محبت یې دغه بیا ویل کیږي هغه محبت صدقه محبت په انسان الله رب العزت دغه محبت په وجه سره جنت ته داخلي او الله رب العزت په دې محبت په وجه سره انسان ته د دنیا او د آخرت خوشالیانه ورکړي د آیت کې الله رب العزت فرمایلی سه انسانانو دغه اشیاء سره محبت دسی محبت مکوئ چې الله رب العزت او د پیغمبر په محبت باندې ورسېږي چې الله رب العزت سره محبت کمی یعنی الله رب العزت اوامرونه انسان غافل د بندگانو او د دنیا د مادي شیانو په محبت کې گرفتاری او سروانه دی الله رب العزت په دین باندې عمل نه کوي دغه انسان چې الله رب العزت د دین نه غافل شي د دنیا د محبت له وجه دغه انسان فاسق ده او الله رب العزت فرمایلی ان والله لا يهدي القوم الفاسقين کوم قوم کسی فسق پیدا س کوم قوم کسی دسی گناه پیدا سو چې هغه په خپل گناه باندې توبه نه کوي او هغه گناه جاری ساتي الله رب العزت فرمایي د قوم ته به هدایت نکوي دغه د دنیا او محبت اهل او عیال به بیان به پاتې سي دی ویازي بر روانه د محشر په میدان باندې ویازي به امام مختولاټ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت په ورځ باندې هر انسان د الله رب العزت مخ ته دی ویازي ولاړ ليس بينه وبين الله ترجمان د الله د په منځ کې به هیڅوک ترجمانی نه کوي ډایرکټ پښتنه به الله رب العزت ورنه د ټول ژوندۍ پښتنه به انسان نه الله رب العزت لیکن کوم انسان سے زندگی دی الله رب العزت په اوامر او تیر کړي منهیات او نظام ساتلای حرام او شیانو نه ځان ساتلای حتی الامکان بیا کله کله د انسان نه غلطي وس الله رب العزت په دې غلطي سي کله کله سوي مؤاخذه نه ورسره اے انسان ځان دې ساته لیکن شیطان دې تا ډیر لوی دشمن ویا دغه ګناه در باندې وکړه ورسته په دې ګناه باندې ډیر خفقان تا تراغی تا اوخ کی توکړلې الله رب العزت په دې ګناه په وجه باندې دغه اوخ کی سپیتو سوي الله رب العزت په د تفصیلات او اجر ورکړي نو د دنیا او د اهل او عیال او د مور او پلار سره محبت
شریعت حکم کړی د دغه شیانو سره به محبت، لیکن دغه محبت به د داسې محبت نه چې د الله رب العزت او د الله رب العزت پیغمبر محبت کم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی کله سے دور د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی مال ډیر کثرت سره زیات. مورخینو لیکلی یو سړی د مال ډیرای پروت یو سړی یو ورته ولاړو دی طرف ته یو ولاړو دا کسان نشکاري د پمنځ کې دومره مال پروت. او دغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي الله رب العزت ادا د تا نعمت محبت مل دی وجه د ستا نعمت ته خدای پاک. نو محبت به انسان د مال سره کوي، د اهل او عیال بیبیان امور او پلار او خاندان سره به کوي، لیکن د الله رب العزت اوامر دغه به دغه په مقابل کې نه پریږدي. د دغه لپاره به د الله رب العزت په نهیات باندې عمل نه کوي. کچیر په دغه باندې کارو کې بیا دغه محبت د انسانیت د الله رب العزت نه زیات. دغه محبت چې د انسان سره د انسان پیدا سره او د الله رب العزت سره نو دغه د انسان لپاره د هلاکت ذریعہ ګرځي. کوم انسان چې د الله رب العزت سره محبت بیا پیدا سي، دغه محبت بیا انسان د دنیا د ټولو محبتو چې بے نیازه کی، د دنیا له ټولو اسبابو چې بے نیازه کی، بیا صرف د الله رب العزت سره محبت. د دنیا هر قسمه خوف خطر لوګه تند کپه د باندې راځي د انسان باندې اس خوف او خطر نه، ځکه د الله رب العزت باندې یقیني، الله رب العزت باندې د امید دی الله رب العزت نه لري چې خالق پیدا کړی دی هم ټول شیان به ختمون کوي او راوستون کوي ذات دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنہ د حمص گورنر، یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورغه چاپه واچو چې ګورم عمرو ابن عاص حمص گورنر د شدید سوړ زندگی ده. کله چې حمص تولاړ حضرت عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنہ ته ورغه پښتنه وکړه کوري چیرې ده، یو د پخو سفر یې جوړ کړی. عمرو ابن عاص دی لوی گورنر، نن د گورنرانو پښتنه وکړه. ابل ورځ می خبر کته پاکستان باوجود دې نه چې معیشت د تباہ او برباد هر یو ایم پی او گورنر واړو سرکاري عہده باندې سے کوم فائز د فورچونر گاډي ورکړ چې هغه کم از کم 2 کروڑ ته دی د دې حساب رسیز. یو هغه گورنر دا حمص کې پروت ده، باوجود دې نه چې د سره د غنیمت اموال موجود دي، لیکن د پخو سفر ځان ته جوړ کړی ده. یو د سرمنی د وزید سرمنی یو سرمن کې راځړي یو پیاله ور سره پرته ده. عمر رضی الله تعالی عنہ چې ورغه پښتنه کې عمرو ابن عاص کور د کوم ده، یا اے عمر دغه د ما کور دا مې مسلده دغه سرمن باندې المنز کم او د ځان لپاره دسترخوان چې کله ماړی خورم ځان تاویر کم چې کله سملم لپاسه په سملم یخ مې اوس لپاسه را باندې واچو مې یخ نه ځان په بچ کوم. دغه یو پیاله ده کله وبو کې و چې کم کله سالن کې راځي هغه سالن کې وخورم مړی کې ورکم، کله شیدې سوک راوړي هغه شیدې کې چې کم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي عمرو ابن عاص تو خود حمص گورنر یې، تا سره خود غنیمت مالونه پراته دي، تازان ته بنگله ولې جوړه نه کړه، تازان ته خخ آسان ولې وانه خستل، تا د ځان هغه زندگی برابر ولې نه کړه. عمرو ابن عاص قسم ورته خورسي اے عمر ابن خطاب ما دې قسم په اغزات باندې چې موږ او تاسو پیدا کړی، دغه زندگی چې په دې سفر کې تیروم، دغه زندگی چې په دې مسله باندې ولاړ یم، دغه زندگی چې ما سره یو پیاله موجوده ده، دغه درې شیان د ما د ټول د گورنری توپ هغه سامان ته د ما د ټول هغه اساسه د عمر ده. کله چې نیمه شپه راسي او زه په دې مسله ودرېږم، الله رب العزت چې ما ته کوم نعمت په دغه مسله باندې د درېدا را کړی ده، ما دې قسم پر رب ذوالجلال ما ته دغه احساس کېږي لکه په عرش موجود ده، دومره خوشحالي ما ته محسوس کېږي
دومره د ما زړه ته سکون او اطمینان او خوشحالي ملاویږي چې هغه خوشحالي په هغه بنګلو او په هغه مال کې نه ده. وجه دا وه چې د حضرت عمرو بن عاص محبت د الله رب العزت سره د الله رب العزت د دین سره د دنیا اسبابو ته نه کتل. اسباب به ډېرې یا به کمې. کله د انسان سره اسباب د دنیا ډېرې لیکن الله رب العزت به حرام کړي. مال د انسان سره زیات ده، شوګر بلډ پریشر بیماری پې راشي. الله رب العزت ښه نعمتونه ټول تېر واخلي، بیا خپل هغه نعمتو ته په سپینو سترګو ګوري. عمرو بن عاص ورته فرمایي کوم نعمت چې په نیمه شپه کې په دغه مسله باندې د درېدا ماته میلاو شوی ده، زه دغه په ټوله دنیا باندې نه ورکوم. نو محترم ورونو چې کله انسان ته د الله رب العزت محبت میلاو شي، بیا به انسان د دنیا نه بې نیازه شي، بیا به انسان د دنیا د محبت نه بې نیازه شي، بیا به انسان د مادي دنیا د اسباب او د محبت نه بې نیازه. بیا به انسان شی به کم وي، لوږه تنده به وي، اسباب به د دنیا نه وي، ګریوان به شلېدلی وي، کمزورې جامې به په تن باندې، لیکن د دنیا بادشاه به ځان بولي. ځکه د ده رابطه به د الله رب العزت سره ډایرکټ. انسان ډېر کمزوری ده او د انسان لپاره د کامیابی ذریعه دا ده چې دی د یو مضبوط شي پورې لاس ونیسي او دغه مضبوط ذات دی الله رب العزت ته د الله رب العزت نه مضبوط ذات بل څوک نشته. چې کله انسان خپله منګوله د الله رب العزت په ذات ولګولې، د الله رب العزت په دین یې ولګولې، دغه انسان به کامیاب وي. دغه انسان به الله رب العزت د دنیا او د آخرت والې خوشحالیانې ورکوي. امام رومی رحمه الله په خپل کتاب مثنوي کې یو واقعه لیکلې. یا په یو کلي کې یو ډېر ځوان غل دومره چالاک، نن سبا محاوره کې جمناسټک یې کړی وي چې دی په غره په دښته په هر قسم منزل باندې که 2 منزله ده 3 منزله ده مکان ته به خطو او ډېر په اساني سره او په اساني سره به راکته کېده، نه به لاس وینې کېده، نه به هډوکی وینې کېده، نه به هډوکی ماتېدو. دی ډېر چالاک، ډېر بهادر او ډېر چست و. غلاوې یې کولې. یو ورځ د بادشاه محل ته داخل شي. بادشاه او بیبي ناست دي، په خپل منځ کې خبره شروع ده چې د موږ لور خو ځوانه سوې ده، باید په نکاح باندې یې چاته ورکړو. بیبي او خاوند خپل منځ کې مشوره شروع کړې ده. بادشاه ورته فرمایي مال او جایداد او بنگلې خو د موږ سره زیات دي، مال ته ضرورت نشته، باید دغه موږ خپله لور داسې انسان ته ورکړو چې دینداره یې ولي دی الله رب العزت. ځوان خبره واورېده، ځان سره سوچ وکړه چې راځه ځان په درواغو ولي کړه، ځان په علاقه کې مشهور کړه چې ډېر لوی ولي ده، د بادشاه لور به په نکاح کې درته راشي، ټوله بادشاهي درله. غلا یې ونه کړه، راواوښت ځنګله ته ولاړ. ځنګله کې یې ځان ته یو ساله یو سفر یو غار منتخب کړ، ته عبادت کاوه. څه وخت نه وروسته په دې علاقه کې مشهور سه یو عابد ده، یو ولی ده د الله رب العزت، څو کاله په غره کې پروت عبادت کوي. بادشاه خبر سه، بیبي ته یې راځه وګورو که چیرې ښه سړی و، دینداره و، د لور نکاح به ورسره وکړو، دینداره ده، د آخرت لپاره به د مخ دپاره د نجات ذریعه وګرځي. دنیا کې خو مال زیات کړی، بادشاهي مې وکړه، هر قسمه مال موجود ده، لیکن د آخرت لپاره به دغه سرمایه تیاره کړو چې دا لور به دینداره سړي ته ورکړو، یو ولي ته به یې ورکړو. بیبي سره له خاوند نزي دي، د دې غله چې دا غل خو لیکن له ځانه یو ولي جوړ کړی په غار کې ناست. بادشاه ورغی، سلام یې واچاو، پوښتنه وسوه، تحفې تحابې یې ورکړه. بادشاه خپل کوم نیت باندې چې ورغلی و هغه نیت یې ورته پیش چې د ما خو دغه اراده ده، د ما یوه لور پېغله سوې ده، زه د تا سره په دې علاقه کې مې دیندار کس کتو یې، زه خبر سوم چې تر تا دیندار نشته او ته ولي یې، ماته معلومات اوسه، زه د تا ته په نکاح درکړم. دغه څه ورته یې چې ای بادشاه سلامت، ماته پته ده چې ته په دې مقصد راغلی، ته خبر یې په کومه ورځ چې تا دغه مشوره کوله د خپلې بیبي سره، په هغه ورځ کې زه د تا کور ته د غلا لپاره درغلی. ما د تا دغه خبرې چې د تا د بیبي سره تا مشوره کوله دا مې واورېده،
او زرالم د دینداری لپاره دی ولایت لپاره په دې غار کې کېنستلم او وزان کې مې غدین عملی کو الله رب العزت طرف ته متوجه سم محبت دی الله رب العزت مې پزړه کې پیدا کاو کېنستې په یو نیت باندې هم لیکن الله رب العزت ما پزړه کې قدرتی محبت داخل اے بادشاہ ته خو یو لور ده کده چې په صلاح او لورانه دراولې ما ته په نکاح کې راکړي دغه محبت دی الله رب العزت په نکم پیدا ما ته د تا د دنیا او د تا د بادشاہي او د تا د لور سره د نکاح نزیات محبوب دی الله رب العزت محبت. نو محترم ورونو کله چې انسان سره دی الله رب العزت محبت پیدا شي بیا دغه دنیا سمادي دنیا ده بیا انسان د دغه شیانو نه اعراض کی بیا مختی راړی کداغه راسم خفغان نه پی کداغه ختم سین دی الله رب العزت طرف ته دی متوجی زکه دغه اشیاء دغه مادي دنیا کې اسباب د زندگی د ځواني د عمر دا تګرا تګوال شي د مال اهل عیال دا تګرا تګوال شي د کله به کله بنه انسان باندې بیا خوف نه انسان باندې خشیت نه انسان باندې بیا ډار نه الله رب العزت پورې ټول امیدونه تړي. نو محترم ورونو انسان به کامیابی زیالتا چې الله رب العزت او د پیغمبر محبت ځان کې پیدا کی. دی آیت کې الله رب العزت فرمایلی ہے پیغمبر خپل قوم ته وایي کچيري پتا سي باندې پلاران خپل بچیان او ورونه او بیبيانی او خپل قوم قبيله او د تاسو اغمال چې تاسو په ډیرو سختیو سره ګټلای او د تاسو هغه تجارت چې تاسو ډیري سختي کړي بیا برابر کړی دا او د تاسو دغه بنگلې چې ورځي او شپه مې وکړې ولا خلیم ته ولې او پیسې هم ګټلې بنگلیم جوړولې کداغه تاسو ته محبوبي دی الله رب العزت او دی الله رب العزت دی پیغمبر وجهاد فی سبیل الله او دی الله رب العزت فلاره کې دی جهاد او دی اعلاء کلمت الله نزیات دغه شیان درته محبوبي فتربصوا بیا انتظار وکړئ دی بده ورځ بیا یو بده ورځ راتلون کې ده حتا یاتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله رب العزت فاسق ګناګار د دنیا مجنون هغه انسان چې دی الله رب العزت د دین نامخ اړولای الله رب العزت یای دغه انسان ته هدایت نکوم بیا به ما مخ ترازی او ما ته خپل امتحان راکړي. نو هر انسان باید کوشش وکړي دنیا وګټي بد خبره نه ده لیکن محبت دی الله رب العزت سره د سکار چې پیغام باندې الله رب العزت خپکیږي هغه دنیا پریږدي دی الله رب العزت د خفغان دی هغه کار کډیر مشقتي لیکن دی الله رب العزت رضا سبب الله رب العزت په راضي کیږي زړه ته تکلیف رسیږي یاره دغه پیسې د ډیر په تکلیف ګټلې زکات په ولې باسي صدقه په ولې کې تکلیف ته زړه ته ولې ما الله رب العزت راضي کیږي تکلیف ته دنیا عارضی تکلیف ته ورسیږي لیکن الله رب العزت ته راضي سي چې کله الله رب العزت راضي سي د دنیا او د آخرت ټول خوشاليان انسان ته ملاسي الله رب العزت دې موږ تاسو ټول ته د آخرت او د دنیا ټول خوشاليان نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.